أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله العظيم. اما پښتنو رونو خصوصا افریدي برادری عام مسلمانان زه تاسو ته د شاهد افریدي په باره کې یو مختصر بیان کوم، مختصر خبره کوم. تاسو ته معلومه ده چې نن سبا سوشل میډیا دور ده او خلک ناستی لیا ناستی قسم قسم خبرې جوړي، ځان نه جوړي او وایرل کوي او مسلمانانو کې زیاده یو فساد برپا کوي. دغه حواله سره لکه کم آیات کریمه ما تلاوت کړو، الله پاک مسلمانان پوی کړی دي، مؤمنان پوی کړی دي او مؤمنانو ته الله پاک فرمای یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مسلمانانو، اے ایمان والو، کلام تاسو ته غلط خبر راغلو او غلط سړی په خلی باندې راغلو، فاسق فاجر بد کردار او زبان باندې تاسو ته یو خبر راغلو، فتبینوا، تاسو تحقیق کوئ، د دغه وجنه تحقیق کوئ چې دا قوم د جهالت ته وجنه دا قوم چې دغه په فساد او په فتنې کې واقع نشي، چاته نقصان ونه رسي، یا قوم ته یو فرد ته یا یو ډلې ته نقصان ونه رسي، د ویرې د وجې نه تاسو تحقیق کوئ. بیا الله پاک فرمایي چې دا کچېرې تاسو داسې کار وکړلو او تحقیق مو نه وکړلو، فساد جوړ شولو، بیا به تاسو چې دا پښیمان وئ، کم عمل تاسو کړی په هغې باندې به تاسو پښیمان وئ. په پښتنو وروڼو زه تاسو ته دا خبره کوم چې جذباتو کې مه رسئ. او شاهد افریدي هغه ټیم کې ډېر ښه سړی و چې کم ټیم کې د چکې لګولې، ټول حجرې به ډکې وې، ځایونه به ډک وو، سټیډیم به ډک و چې شاهد افریدي چکې دي. او نن دا د یو کاست یو فرد د وجې نه شاهد افریدي چې دا یو فټو لاړلو، دا خو ایرپورټونه دي، دا خو بار ملکونه دي، دا خو چې دا سازشونه دي. سازش په بنیاد باندې یو تصویر یې ایستلی ده او هغه ویرل شوې ده، په هغې باندې ته چې دا د یهودو والا ایجنټ ده او دا چې دا د اسرائیلو ایجنټ ده. دا شیمک وایي دا ډېر لوی خاندان لري محترمو، او د ما پښتنو وروڼو شاهد افریدي داسې معمولي شخصیت نه ده. تاسو بوټان صاحب وګورئ او تاسو چې دا د دغه والا کورنۍ وګورئ، د دې خاندان وګورئ، ټول چې دا لوی خلک تېر شوي دي او د ډېر لوی عظیمې هستۍ مسیح ده. بوټان شریف چې دا هغه شخصیت ته چې کربوغی صاحب، بوټان صاحب او دا کسان، دا نور لوی لوی علما کرام، دی به چې دا ای پی فقیر سره دی شپې چې دا د انګریز خلاف جنګونه کول او مخام بوتلو، سهار به دوی بیا راتلو. الله پاک دومره طاقت ورکړی ورته، دا امیر صاحب هغه دا خبره کوله او نورو چې دا مشرانو دا خبره کړې ده. بیا تاسو د ښوونځدګانو والا تاریخ وګورئ، هر ځای کې دا که جرمې کې دي، که په کوهاټ کې دي، که هنګو کې دي، که په دوابې کې دي، ټل کې دي، همدغه صاحبزادګان چې دا خلک جرګو ته بیایي، په دو باندې مسلې حل کوي. او شاید افریدي صرف په یو فوټو باندې ته لګئ، په وټساپو کې لګئ، په فیسبوکو کې لګئ چې دا شاید افریدي ښه نه ده. نو الحمدلله شاید افریدي ډېر ښایسته خاندان لري او ته ګورې رفاهي کارونه کوي او دینی خلکو سره لاګي، علماو سره لاګي. او دایم وګوره چې یوارې چې افسوس یې کړی و، الله دې ته نرینه اولاد ورکړي. د یوې مدرسې کې دا خبره وکړله چې که چېرې ما نرینه بچی وی، ما به تاسو طالبانو تاسو سره ما قرآن پاک حفظ ته کېنولی وی. هغه دومره ارمان کوي او د هغه والا نور هغه رفاهي کارونه ته نه ګورې. خو چې ته په یو ملک کې یو خلک ورته راجمع شو، یو تصویر یې وایستو، دا خلک سهارا حاصلوي، د شاهد افریدي سهارا یې حاصله کړې ده او په غلط فهمۍ کې په دوکې سره. نو موږ ته ټول قوم نه، پښتنو نه خصوصا، او دا سوال کوو، دا سوال زه خپل طرف نه او د جمعیت علماء اسلام څومره مدرسې دي، څومره علماء کرام دي، څومره کارکنان دي، موږ دغه خبرې باندې خفا یو چې څوک پښتانه دا شی ورل کوي. او موږ سوال هم کوو درته چې تاسو مهرباني وکړئ د شاهد افریدي دا شی دا ما شیر کوئ او ما چې دا بد رد یئ،
دا یې چې ښه سړی دی موږ ته کم نقصان راکړی دی قوم ته خو یې فایده ورکړې ده نقصان یې نه دی ورکړی نو علما کرام ټول په دې باندې خفا دي چې کم څوک شاهد افریدي خلاف چې دا بر نه حقې دته د یهودیت نسبت کوي او یا د اسرائیلیت نسبت ورته کوي دا ښه نه کوي زه په آخر کې بیا هم د خپلو پښتنو نه دا سوال کوم چې تاسو چې دا حق خدا ده چې موږ علماو سره ملګري شو دیندارو سره ملګري شو او د ښو خلکو د خپلو پښتنو والا چې دا مرسته کوو او نه کې چې دا هغو خلکو والا فاسقان فجران دي د هغو والا خبرې ومنو نو خبرې ډېرې دي بعد کې انشاءالله یو پروګرام مو کوو ښه ستر پروګرام به کوو په کې به ټول علما کرام د کوهاټ والا جمع کوو په هغې باندې به خبرې کوو او موږ اوس د ښوونځدګانو سره زه ویلې زه دوی سره 14 کاله ما چې دا دوی سره په کلي کې سبق ویلي او دوی سره زه چې دا وړکې ستر شوی یم دا زه یوه کورنۍ یو خاندان ګڼم خپل خاندان یې ګڼم دې وجې نه هم زه خپلو کارکنانو ته هم دا یم چې کم ځای کې وټسپ کې د شاهد افریدي خلاف رسي تاسو چې دفاع کوئ د شاهد افریدي دفاع وکوئ وما علینا الا البلاغ